محرم کې واده کول ناجایز او حرام دي او کنه؟ دا زموږ عقیده او زموږ رسم دی، معاشره کې عام دی چې محرم کې څوک واده نه کوي. ولې؟ وایي دا د حسنینو میاشته و، علي رضی الله تعالی عنه، حسن حسین او باید صحابه چې کوم دی یادوي دا په دې کې شهادت مونږ ته دی، کربلا واقعه راغلی دی کې، نو دې د وجې نه خلک واده نه کوي. نو په محرم کې واده کول جایز دي، دې کې څه ګناه نشته دی. مونږ ګوره د محرم میاشت چې عزت دی که نه، دا د الله د قرآن کې الله فرمایي ان عدة الشهور عند الله، د الله په نیز باندې څلورې میاشتې عزتمن یو په دې کې محرم الحرام. نو که په دغه میاشت کې یو سړی واده کوي جایز دی، او دا محرم میاشت دا د حسن حسین مثال تو باندې حسین د وجې یا د علي رضی الله عنه د وجې نه چې کوم دی معظمه نه ده، د دې نه مخکې چې کوم دی دا معظمه ده، بلکې علي رضی الله عنه ته په دغه میاشت کې شهادت میلاو شوی، هغې ته فضیلت میلاو شوی دی. خو دا د علي صاحب یا د حسین د وجې نه رضی الله تعالی عنهم هغې د وجې نه چې کوم دی دا میاشت چې کوم دی بختوره یا د هغې د وجې نه شوې. دا خو الله رب العزت په علم کې او د الله په حساب باندې چې کوم دی 12 میاشتې په دې کې محرم ده. نو په دې کې واده کول جایز دي. بعضې کسان چې کوم دی کې دغه مټیان او شربتونه تقسیموي په محرم کې. په محرم کې شربتونه تقسیمول، مټیان، شربتونه، الواګانې، چورینې، دا ټول چې کوم دی ناروا دي. خو که په دې نیت باندې چې شیاګان دا کوي ته مو سره کې بیا حرام دي، او که نه عام خیرات خلک کوي تم کې، نو بالکل بیا جایز دي. او که د شیاګانو د وجې نه کوي چې په دې ورځ مې شیاګان کوي راشه ته مو کوه، نو بیا حرام دي. او که نه یو سړي زړه شوی دی شربت کوي، چوري کوي، الوا کوي، صحیح دی چې بیا جایز دي. دا بعضې کسان چې کوم دی الوا او چوري او شربتونه وکړي، اسونه راولي په هغې باندې ولامبوي، نو دا خو شیاګان کوي که نه. نو دغه ګوره شیاګان چې کوم شربت کوي دا به نس کوي، شیاګان چې کوم الوا په دغه ورځ پخوي دا به نه خوري، شیاګان چې چوري کوي د هغې نه به چې کوم دی ځان ساتئ. شیاګانو عقیده ټوله الټه ده. د هغې چې کوم دی محترمو ډېر خبرې دي چې هغه زه بیانولی نه شم، کېدای شي تاسو هم نه اورئ. نو شیاګانو سره مشابهت نه ځان وساتئ. الله رب العزت دې په د عمل توفیق را نصیب